او د دې بنیاد حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده د هغه ملګرو ډېر په اخلاص سره ایښی همدغه وجه ده چې د پرون نه او د هغې نه مخکې نه قافلې را روانې دي او شروع دي او انشاءالله راځي به لا باقاعده د اجتماع افتتاح شوی هم نه ده او الحمدلله تاسو وینئ پنډال کې ملګري راځي را جمع کېږي او دا به انشاءالله 3 ورځې جاري وي بهر چې څومره ملګري د پنډال نه بهر دي زما هغه ټولو ملګرو ته عاجزانه درخواست دی چې په ټوله دنیا کې په هر ضلع کې او په هر صوبه کې دکانونه هم شته بازارونه هم شته د خوراک ځایونه هم شته او دا موږ تاسو ټول عمر او ټول کال کوو دا 3 ورځې موږ تاسو صرف او صرف د الله د دین اورېدو له راغلي یو نو څومره ملګري چې زما اواز اوري او د پنډال نه بهر دي یو خوا بل خوا هغې ته زما عاجزانه درخواست دی چې هغې زر تر زره پنډال ته تشریف راوړي دا ډېر قیمتي بیانونه دي زموږ د علماء کرامو او دا ډېر په مشکله باندې ملاویږي کوشش به دا کوو انشاءالله په اجتماع کې چې تر څو پورې وقفه د سټیج د طرفه شوی نه اعلان نو تر هغې پورې به د بهر تلو کوشش نه کوو انشاءالله زمونږ منتظمینو زمونږ مشرانو زمونږ دپاره هر یو شي دپاره وخت مقرر کړی دی د خوراک دپاره به خپل ټایم وي د لمونځ دپاره به خپله وقفه کېږي او میانځ کې ملګري کوشش کوئ چې د بهر تلو کوشش ونه شي دا ډېر قیمتي بیانونه دي داسې بیانونه چې یو حرف په سرو زرو لیکلو قابل دی نو انشاءالله کوشش به دا کوو چې ټول بیانونه واورو اخلاص سره یې واورو توجه سره یې واورو او د زړه د کومې نه یې واورو په هغې باندې غور وکړو فکر او سوچ وکړو او بیا په هغې باندې عمل وکړو او ځان سره تاسو ملګري د مختلفو ضلعو نه د مختلفو صوبو نه ملګري راغلي دي او بیا به واپس ځي خپلو کلو ته خپلو ضلعو ته چې ځان سره د دې اجتماع نه څه یوسو داسې نه چې خالي جولی راغلي او خالي واپس شو نه انشاءالله کوشش به دا کوو چې د دې علماو بیانونه به په اخلاص سره اورو په غور سره اورو او بیا به په هغې باندې عمل کوو او بیا به انشاءالله هغه ټولې دنیا ته د رسولو کوشش کوو به هر حال انشاءالله بیانونه به زمونږ استادان مشایخ کوي زه د دې اجتماع باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کول غواړم د تلاوت کلام پاک دپاره زه دعوت ورکوم محترم جناب قاری مسعود الرحمان صاحب جامعہ ضیاء القرآن ڈی خان والے کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اس اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائے